الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم دا سورت ممتحنہ دے او مدنی سورت دے دا دے سورت د مخکینی سورت سورت حشر سره مناسبت داره په مخکینی سورت کې د منافقینو په مخکینی سورت کې الله تعالی مومنان منع کړه چې تاسو به د منافقینو سره دوستی نه کوئ نو موالات د منافقینو د کفارو سره دا په مخکینی صورت کې بیان شوي چې منافقینو دیو به دوستی کوله د کافرانو موالات منافقینو به د کفارو سره دوستی کوله او هغه دوستی داسې بیان شوې ده الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب د مخکینی صورت کې موالات د منافقینو د کفارو سره او په دې صورت کې نهی د مؤمنینو د دوستۍ د هغو چې مؤمنان منع شوي دي د دوستۍ د هغو نه منع شوي چې مؤمنان به دا به دیو دوستی نه کوي د کافرانو سره په صورت حشر کې ذکر د معاهدینو د اهل کتابونه اهل کتاب کې چې کوم معاهدینو او معاهده د هغو سره شوه د هغو بیان ځکه چې دغه بنو نذیر د دغه څه معاهدې شوې د هغو بیان او په دې صورت کې ذکر د معاهدینو دی د اهل شرک نه سره د تواخیر دوانو صورتو په ابتداء د سبحه کې چې دوانه صورتونه په هغه کې ځای په ځای سبحه ذکر شوی نو سره د تواخیر د دیونه په ابتداء کې په یو سبحه په دې سره دعوه د صورت نهی د موالات د کفارو خلاصه د صورت بیان د نهی د موالاتو د کافرانو نه د کافرانو سره ترغیب د براءت ته
اقتدا د ابراهیم علیه السلام ته ترغیب دی او نبی علیه السلام ته تسلی ده په دې صورت یا ایها الذین آمنوا ایمنوا علی لا تتخذوا تاسو من سی عدوی دشمن زما و عدوکم او دشمن خپل اولیاء په دوست اولیاء دوستان تلقون الیهم تاسو ارتو یغوتا بالمودة دوستی وقد کفروا په دغه سر کفر کړه هغه بما باندې جاءکم چراغله تاسو ته من الحق د حقنا یخرجون الرسول او باسی اغو الرسول رسول یخرجون استلد اغو رسول و ایاکم یخرجون او باسی اغو رسول و ایاکم او تاجر ان تؤمنون بالله د دې وجنا چې تاسو ایمان راوړل بالله په الله ربکم چې رب تاسو لري ان کنتم کچرت تاسو خرجتم تاسو دی جهادن فی سبیل د پر جهاد په لار زما کې و ابتغاء مرضاتی د بعد طلب د رضا زما تو سرون الیهم تاسو پټ وراتو یو تا بالمودة دوستی و انا اعلم الله وذ پیجنم بما اخفیتم چې تاسو پټ کړل او ما هغه اعلنتم چې تاسو ظاهر کړل و من يفعله هغه چا چې وکړو د دوستی لرا اگر چا چې وکړو د دوستۍ لره منکم ستاسو نه فقد ضل په تحقیق سره ورکه کړې د هغه سواء السبیل سمه لار یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء واقعا دعوه چې کله صلح حدیبیه وشوه نو د دغه صلح په وجه باندې با چې په مدینه منوره کې څوک هغه به راله د هغو رشته دار دا به مکې مکرمې نه راتله د مکې مکرمې نه یوه زنانه راغله هغه زنانه بیرته مکې ته ځي حاتب بن عمر بن ابي بلتعه هغې ته یو خط ورکړی او دا خط یې لیکلی و مشرانو د مشرکینو ته په خط کې دا و چې انه علیه السلام توجه الیکم بالجیش كالليل يسير كالسيل وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم فإنه منجز له ما وعده دا خط لیکلی چې رسول علیه السلام تاسو ته درځي په یو لښکر سره او هغه لښکر داسې دی لکه په شان د شپې او دا لښکر به داسې ځي لکه د سیلاب په شان او زه قسم خورم په الله که چرته رسول علیه السلام تاسو ته یوازې لاړ شي نو خامخا الله تعالی د هغه امداد کوي په تاسو باندې او بېشکه الله تعالی پوره کوونکی دی د هغه سره نبي سره هغه چې وعده یې ورسره کړله دا خط یې لیکلی دا خط یې هغه زنانه له ورکړ رسول الله علیه السلام علی رضی الله تعالی عنہ زبیر رضی الله تعالی عنہ
او مقداد رضی الله تعالی عنہ دا راواغسته دای ولېږل چې په روضة خاخ کې به یوه زنانه روانۍ د هغې څه یو خط ورسه دی هغه خط ترې واخله دیو چې کله روضة خاخ ته راله زنانه ته خط وویل هغې انکار وکړ علی رضی الله تعالی عنہ ورته وویل چې خط راوباسه ورنه تا منګه لغړو هغې د دې کوسو نه یا د بډې نه خط راواغست دیولی ورک خط چې رسول علیه السلام دا راوړ نو رسول علیه السلام حاطب را طلب او ورته ویل چې دا کار دې ولې کړلی حاطب وویل چې ته جلتي مه کوه په ما باندې یا رسول الله زه یو سړی وم متصل په قریشو کې او زما التا په قریشو کې څوک رشته دار نشته ستاسو دلته څومره مهاجرین در سري د دیو التا په د قریش سره رشته دارۍ دي نو په هغه رشته دارۍ په وجه باندې هغو د دیو چې الته څوک اهل مالونه دي د هغو حفاظت کوي حاطب وای چې کله زمانه دغه پوت شو دغه زمانه و چې د نسب زما څخه د هغو سرشته نه وه نو ما دا کار وکړو چې زما په هغو باندې یو احسان او نعمت شي چې د دې په وجه باندې هغو زما قرابت او رشته دارۍ د هغې حفاظت کوي او دا کار ما نه دپاره د ارتداد کړلی نه مې د وجې نه کفر نشي کړلی عمر رضی الله تعالی عنہ ویل چې یا رسول الله ته اجازت وکړه چې زه د مرۍ وم رسول علیه السلام ورته وویل چې دا خو بدر ته حاصل شوی دی او الله تعالی اهل بدر ته ویل چې اعملوا کوئ ما شئتم قد غفرت لکم ما تاسو ته بخښنه کړله الله دا آیاتونه نازل نو دا آیاتونه په دې کې نازل شوي چې مؤمنان حاطب بن عمر بن ابي بلتع رضی الله تعالی عنہ د رسول علیه السلام هغه راز هغه پاش کړل او هغه خط لیکلی دی اهل مکې والا ته او د رسول علیه السلام هغه راز هغه پکې ذکر کړی چې هغه په تاسو باندې حمله یسقفوکم په دې آیاتونو کې الله تعالی د مؤمنان د کافرانو سره دوستۍ نمونې کړي یسقفوکم که چېرته دا کافران بیا موږ تاسو سره یکونون وي هغو ستاسو لپاره اعداء دشمنان ویبسطو الیکم ایدیهم هغو خوروي تاسو ته ایدیکم لاسونه خپل والسنتکم او ژبې خپلې بالسوء په بدۍ سره وودو خوښوي هغو لو تکفرون کاش تاسو کفر کړی وی کافران دا خوښوي لن تنفعكم هرگز نه پند رسوي تاسو ته ارحامکم صله رحم ستاسو ولا اولادکم ولا اساسو یوم القیامت په ورځ د قیامت یفصلو بینکم فیصله به وکړي الله تعالی په مابین ستاسو کې والله الله تعالی په هغه څه باندې تاسو عمل کوئ بصیر لیدونکی دی قد كانت بتحقيق سره اوس تاسو لپاره اسوه حسنه نمونه ښه په ابراهیم کې والذین او په هغه خلکو کې معه چې سره د ابراهیم سو اس په هغه وخت کې قالو چې ویلو هغو لقومهم قوم فلتا ابراهیم علیه السلام مؤمنان خپل قوم ته ویلي
انا بشک من براء او بشک من براء او من جدا منکم ساسنا او دا غنه تاسو بات کوي من دون الله ما سوا د الله نه کفرنا بكم من کفر کړه دې بكم پتا سو باندې وبدا او ظاهر شوه د ما بین تاسو کې په ما بین من کې ما بین تاسو کې العداوت او دعوت والبغض او بغض ابدا همیشه حتی تر دې پورې تو منو بالله چې تاسو ایمان لرئ بالله فالله باندې وحده یوازې په الله باندې نو ستاسو لپاره نمونه ښه وه په ابراهیم او په هغه کسانو کې چې دغسې ایمان راوړل الا مگر قول ابراهیم مگر په قوم د ابراهیم کې لابي چې ویلي ابراهیم اسلام پلار خپل ته لاستغفرن لك خامخا زه بخښنه طلب کوم ستا لپاره وما املکو زه مالک نیم ستا لپاره د الله نه من شی چې شی ربنا اے رب زمنګ علیک خاص پتا منه توکلنا منګ اعتماد کړل و توکل کړل و الیک او خاص تا ان بنا رجوع کړل منګ و الیک خاص تا ان بنا انابت کړل منګا خاص تا متوجه منګا و الیک خاص تا المصير ګرځیدلی د دې آیات مطلب دا دی چې ستاسو لپاره نمونه ده ښه په ابراهیم علیه السلام نو تاسو به د ابراهیم علیه السلام او د هغه مؤمنانو اتباع کوئ البته مگر قول د ابراهیم چې ابراهیم لابیه پر خپل پلار ته ویلو چې زه به خامخا ستا لپاره بخښنه طلب کوم نو په دغه کې به د ابراهیم علیه السلام اتباع نه کوئ چې د سړي پلار کافر مړ شو مور یې کافره مړه شوه والعیاذ بالله نو د هغې دپاره بخښنه طلب کول دا نشته ربنا اے رب زمنګا لا تجعلنا ته مگر زمونږ لره فتنة فتنه للذین دپاره د هغه خلکو کفرو چې کفر کړی هغو وغفر لنا بخښنه وکړې ته اے الله موږ ته ربنا اے رب زمنګا ربنا چې رب زمنګې انک بېشکه ته چې الله انت ته العزیز غالب الحکیم حکمت والی لقد کان خامخا په تا قصه وه ستاسو لپاره په عملیو کې اسوة حسنة نمونه ښه ابراهیم علیه السلام او د هغو په ملګرو کې ستاسو لپاره ښه نمونه وه لمن دپاره د هغه چا کانه چې یرجو الله چې امید لرو هغه الله د الله والیوم الاخر او د ورځ هغه ورځ چې اخرانې د هغې امید لرو ومن یتولا او هغه څوک چې دوستي کوي د کافرانو څخه هغه یتولا چې دوستي وکړه هغه څوک دوستي کوي هغه نو بېشک الله تعالی هو الغني غني دی الحمید صفت کړی شوی دی عسى الله قریب دی الله تعالی ای یجعل چې وګرځوي بینکم ما بین ستاسو کې و بین الذین و ما بین د هغه کسانو کې عادیتم چې دشمني کړله تاسو د هغو سره وګرځي الله تعالی موده دوستي والله الله تعالی قادر دی والله الله تعالی غفور عفو کوونکی دی رحیم مهربانه دی قریب ده چې الله په ما بین ستاسو کې او هغه اهل مکه چې ستاسو د هغو دشمني ده الله به دوستي وګرځي او دا دوستي وګرځېده دا دوستي په دوو صورتونو کې راغله الله دا خپله وعده پوره کړله یو په هغه کې چې کله د ابو سفیان د مکې سردارو او د هغې لور ام حبیبه رضی الله تعالی د هغې سره د رسول علیه الصلاة والسلام نکاح وشو نو چې د هغې سره کله د رسول علیه الصلاة والسلام نکاح وشو نو لہذا ابو سفیان او مشرکان د رسول علیه الصلاة والسلام په دشمنۍ کې نرم شو او کله چې فتح مکه وشوه او د رسول علیه السلام قوم اسلام راوړ نو بیا د
هغه مشرکانو چې ایمان یې راوړی و او د رسول علیه السلام د مؤمنانو په مابین کې بیا محبت او د یو بل سره احسانات او خصلت بیا تمام شو انتها ته ورسېد لا ینهاکم الله نه منې کوي تاسو لره عن الذین دها کسانو نه منې کوي تاسو لره الله تعالی عن الذین دها کسانو لم یقاتلوکم چې هغو قتال نه کوي ستاسو صاحب الدین په دین کې ولم یخرجوکم او هغو نه ویستلی تاسو لره من دیارکم د کورونو ستاسو نه ان تبروهم د نیکۍ کولو ستاسو د هغو سره د دې نه منې کړي وتقسطوا الیهم او د انصاف د عدل کولو ستاسو د هغو سره ان الله بشک الله تعالی یحب المقسطین خوښوي الله تعالی المقسطین انصاف کوونکي په مخکینی آیاتونو کې دا و چې الله کافر مؤمنان د کافرانو سره د محبت نه د دوستۍ نه منې کړي اوس د اسما مور قتیله بنت عبدالعزا چې دا د اسما بنت ابي بکر دا هغې مور وه دا راله مدینه منورې ته راله او دا شوق یې لره چېرې دا اسما زما سره څه صله رحمه وکړي او مسلمانان ماله څه راکړي نو اسما رضی الله تعالی عنها تپوس د رسول علیه السلام نه وکړو چې زما مور راغله راغبتن هغه دا شوق کوي آیا زه د هغې سره احسان یا څه نفقه یا څه شی ورکولی شم که نه شم الله دغه آیات نازل کړ چې الله تاسو را نه منې کوي د هغه خلکو نه چې هغو ستاسو سره قتال نه یې کړی په دین او هغو نه ویستلی تاسو د کورونو نه هغه زنانه دي ستاسو سره قتال نه دی کړی تاسو د کورونو نه نه ایستلی نو الله نه منې کوي تاسو د هغو سره د احسان او د ښه سلوک کولو نه الله یې نه مني انما بشک ینهاکم الله منې کوي تاسو لره الله تعالی عن الذین د هغه خلکو نه قاتلوکم چې هغو قتال کړی ستاسو سره بدین په دین کې واخرجوکم او هغو ایستلي تاسو لره من دیارکم د کورونو ستاسو نه وظاهروا او چړای کړي واغو علی اخراجکم به ایستلو ستاسو باندې الله منې کوي تاسو لره ان تولوهم چې تاسو دوستي کوئ د هغو سره ومن او هغه څوک یتولهم چې دوستي کوي هغه او هغه څوک یتولهم چې دوستي کوي هغه د هغو سره فاولئک دغه خلک هم هغو الظالمون ظالمان دي یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو اذا جاءکم کلا چې راشي تاسو ته المؤمنات مؤمنان زنانا مهاجرات هجرت کوونکي فامتحنوهن نو تاسو امتحان واخلئ د هغو الله والله تعالی علم دی بایمانهن په ایمان د هغو سره فإن علمتموهن کچره کې تاسو معلومه کړئ هغو لره مؤمنات مؤمنانې فلا ترجعوهن نو تاسو مه واپس کوئ هغو لره الی الکفار کفارو ته لا هن نه هغه حل لهم حلال دي د دې کافرانو دپاره ولا هم او نه دا کافران یحلون لهن حلال دي د هغو دپاره وآتوهم او تاسو ورکوئ هغو خاوندانو ته ما هغه انفقو چې خرج کړی و هغو ولا جناح علیکم او نشته ګناه په تاسو باندې ان تنکحوهن چې تاسو نکاح وکړئ د هغو سره
اذا په هغه وخت کې اتیتموهن چې تاسو ورکوئ هغو ته اجورهن مهرونه د هغو ولا تمسكوا تاسو مه ساتئ بعصم الکوافر ناموس عصمت د کافرو زنانو واسألو سوال وکئ ما د هغه نه انفقتم چې تاسو خرج کړی وليسألو هغو به سوال وکړي ما د هغه نه انفقو چې هغو خرج کړی ذالکم دا حکم الله حکم د الله دی یحکم بینکم حکم کوي الله تعالی په ما بین ستاسو کې والله الله تعالی علیم علیم دی حکیم حکمت والا دی دې آیاتونو ته وګورئ صلح حدیبیه چې کله وشوه نو په صلح حدیبیه کې یو شرط لګېدلی او هغه شرط سهیل بن عمر دا لګولی و په نبي علیه السلام باندې چې زموږ نه یو تن تا ته راغی اگر که هغه ستا په دینو مګر ته به هغه موږ ته را واپس کې دا شرط حتی چې دا آیات نازل شو او په دې آیات کې الله واضح کړ چې دغه شرط پرد کولو د زنانو کې چې زنانه واپس کوي په دې کې دا شرط منسوخ شوی یا دغه شرط په سړو کې دی فقط دا مطلب سعیده بنت حارث اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کله چې فراغت د کاغذ نه راغی او نبی علیه السلام په حدیبیه کې دا زنانه راله او دا زنانه راله او دا زنانه دا کار وکړو چې دی اسلام راوړ خاوند د دې کافرو چې هغه سیفی بن راهب و هغه پسې راغی الله دا آیات نازل بعض علما ذکر کوي چې ام کلثوم بنت عقبه بن ابي معيط دام د خپل خاوند عمر بن عاص نه را تښتېدلې وه راغلې وه او مدینه منوره ته راغلی وه الله دا آیات نازل کړ بعض علما ذکر کوي چې هغه زنانه هغه امیمه بنت بشرو دا د ثابت بن شمراخ زنانه وه چې مدینې ته راغلی وه د مکې نه دا مدینې ته راغله الله دا آیاتونه نازل کړ د دې آیاتونو مقصد دا دی چې کومې زنانه ایمان راوړ او هغه مؤمنه شوه د هغه خاوند کافرو نکاح ختم شو نکاح نه کی دا مطلب دی اوس دغه زنانه چې د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته راغلي نو تاسو څه کوئ تاسو دا کوئ چې تاسو دغه زنانو لا چې هلته کوم خاوندان د هغو دي په مکه مکرمه کې هغو پې کومه خرچه په دې زنانو مهر کړې وه هغه به تاسو هغو له ورکوئ خرچه او بیا به د دې زنانو سره دلته نکاح وکړئ او که د مسلمانانو نه څه زنانه نعوذ بالله مرتدې شوې مکې ته لاړې نو تاسو چې په هغه زنانو کم مهر کمه خرچه وه هغه به هغه راواخلي تاسو له به درکړي او تاسو له به خرچه درکړي او هغه به ورسره د هغو سره هلته که نکاح کوي کوي به دا د دې آیاتونو مطلب دی اوس په دې ځای کې او د دې وآتوهم تاسو ورکوئ خاوندانو ته هغه چې هغو خرچه کړله ولیسألو او هغو دې سوال وکړي د واسألو سوال وکړئ تاسو هغه چې تاسو به کومې خرچه کړې وه زنانه کافره شوه نو لهذا د هغې سوال تاسو وکړئ چې کومه خرچه پرې راغل کړله نو هغه خرچه راواخلئ
دا هغه د سوال وکړي دا خرچه مال راکړه په دې ځای زما دا خرچه وه دا زما مهر و دا او نکاح د هغې سره ختم شو چې مرتده شوه زنانه یا زنانه ایمان راوړ خاوند یې کافر نکاح ختم شو. اوس د ښکته آیاتانو ته وګورئ وان فاتکم که چېرته پوت شو ستاسو نه شی من ازواجکم که چېرته وړاندې شو ستاسو نه یو شی من ازواجکم دی بیا ستاسو نه ایدل کفارو ته ستاسو زنانه هغه کفارو ته لاړې فعاقبتم او ستاسو نوبت راغی زنانه ستاسو تللی کفارو ته مکې ته تللی او ستاسو نوبت راغی نو څه به کوئ فآتوا الذین نو تاسو ورکړئ الذین خلقو لا ذهبت ازواجهم چې تلو بیبیانې د هغو مثل ما په مثل هغه انفقو چې هغو خرچ کړي واتقوا الله ویرېږئ د الله نه الذي هغه الله انتم تاسو به په دې باندې مؤمنون ایمان راوړونکي یئ. آیات ته وګورئ د دې آیات مطلب ته وګورئ کله مسلمانانو زنانه کفارو ته لاړئ او ستاسو اوس نوبت راغی ستاسو نوبت دا راغی او د کفارو نه تاسو مطالبه کوئ چې یاره په دې زموږ خرچه شوې ده دا مهر دی دا راکړه هغه نه درکوي او ستاسو نوبت راغی ستاسو نوبت څه راغی ستاسو نوبت چې راغی په دې کې راځي چې د کافرانو زنانه د مکې نه مدینې ته راشي دا نوبت راغی نو تاسو بیا دا کار کوئ چې د دغه زنانو باندې چې د کافرانو کومه خرچه شوې وه دا هغو ته مه ورکوئ هغه کافرانو ته بلکې دغه زنانه دغه خرچه به راواخلئ او دلته چې کوم مسلمان د هغه زنانه مرتده شوې ده مکې ته تللې ده حق خاوند له به دغه نفقه خرچه ورکړي چې دا خرچه ته واخله ستا به زنانه خرچه شوې وه د کافرانو نه زنانه راله د هغې هغه خرچه ما راواخیسته په هغې چې د کافر کومه خرچه شوې وه هغه ته دا واخله او لهذا د دقې زنانه سره تاسو بیا نکاح کوئ دا مطلب لہذا د دې آیاتونو مطلب دا دی یو یا فعاقبتم چې تاسو ته مال غنیمت راشي فعاقبتم معنا دا ده چې تاسو ته مال غنیمت راشي نو څه کوئ اول به تاسو د مال غنیمت نه هغه راخلئ چې د کوم یو زنانه کافرانو ته تلله او هغه زنانه باندې د دې کومه خرچه وه هغه خرچه به پرې د ده شوې وه هغه به د مال غنیمت نه راخلئ اول به دغه سړي مؤمن له په مدینه منوره کې ورکوئ خو دا خبرې یاد ولرئ چې دا د دقه وخت پورې دا حالات مختص اوس دا منسوخ شوي دي دا نشته چې زنانه کافرانو ته لاړه او د هغو نه ته مطالبه کړي چېرې ما باندې په خرچه شوې ده هغه راکړي یا د هغو نه زنانه راشي تا ته او ایمان راوړي دارالاسلام ته نو دا نشته چې هغه تاسو بیرته د هغې باندې د هغو کومه خرچه شوې ده هغه ورکوئ یا ایها النبی اے نبی اذا جاءک المؤمنات کله چې راشي تاسو ته مؤمنات به یبایعنک بیعت کوي د زنانه سره الا ان په دې باندې چې لا یشرکن بالله شیئا چې شریک بنه جوړوي د هغو د الله سره شی ولا یسرقن وغلا بنه کوي هغو ولا یزنین او زنا بنه کوي ولا یقتلن اولادهن نه به قتل کوي هغو اولاد فل ولا یاتین راتله بنه کوي هغو ببهتان بهتان سره هغه بهتان یبترینه یبترینه چې جوړ کړی دی دغه زنانه او د بهتان لره بین ایدیم په مابین د لاسونو خلو و ارجلهم او د خپلو خپل کې ولا یعصینک او نافرماني بنه کوي هغه زنانه ستا په معروف بنه کوي فبایعهن نو تبعت وکړه دوی سره واستغفر لهن الله او بخنه طلب کته د هغه فرض الله نه ان الله بشکره در غفور او کوونکی دی رحیم مهربان دی یا ایها النبی هند بنت عتبه دا په زنانو کې راغلی وه رسول علیه السلام په دیو باندې دا آیات ولوست چې کله نبی علیه السلام دا ویل
چې الله یشرکن بالله چې دا زنانه به شریک نه جوړي د الله سره شي. نو هنده دا خو د ابو سفیان زنانه وه. دی ویل څرنګه موږ تمه لرو چې قبول شي زموږ نه هغه چې نه دی قبول شوی د سړو نه، شرک د سړو نه دی قبول شوی، نو زموږ نه به څه قبول شي. چې کله نبی علیه السلام ویل چې ولا یسرقنا دا زنانه به غلا نه کوي، نو دی هندي ویل والله زما د قسم چې بېشکه خامخا رسي ماته لږ مال زه لږ اخلم لږ مال د مال له ابو سفیان نه پوهېږم معلومه نه ده چې هغه به حلال وي زما لپاره او که نه به. ابو سفیان خو دغلته ولاړ هغه ورته ویل د خپلې زنانه ته هندې ته ما اصبتې هغه چې تا ته رسېدلی د چې شینه په ما بزا کې او په ما غبره کې به په ضمانت تېره شوې که په راتلونکي کې د څه رسېدلي نو هغه ستا لپاره حلال دی. نو رسول علیه السلام وخندل او وی پیژانده چې دا خو هنده ده. نو رسول علیه السلام ویل چې انک لهندون ته خو هندې هغه هنده چې د حمزه رضی الله تعالی عنه کلیجې په احد کې راایستلی او هغه په غاښو کې نیولې وه هغه هنده. نو دی ویله چې زه هنده یم فاعفو عما سلف د مخکینیو ګناهونو ما ته عفو وکړه یا نبي الله عفا الله عنک الله به تا ته عفو وکړي. ولا یزنینا او زنا به نه کوي زنانه. نو هندي ویل چې افصله زنانه هغه زنا کوي. ولا یقتلن اولادهن نه به قتل کوي د زنانه اولادهن اولاد فل چې زنانه. نو هندي ویل ربیناهم صغارا منګه پرورش کړی او د دې په وړوکوالي کې او چې کله قتل ته هم تا قتل که دې لره ای نبي کبارن چې کله غټ شو به وره دوا درکړي خو تا زموږ ټول قتل کړي منګه باړه ساتلي و تا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وخندل. ولا یأتینا نه به راځي دا زنانه ببهتان سره یبترینه چې جوړ کړی دی زنانه او دا بهتان په مابین د لاسونو د دیو کې او په مابین د خپو دیو کې بین ایدیم د مخه دی چې د خولې بهتان ارجلهم چې د فروجو بهتان یا په مابین د لاسونو او د خپو کې څه شی دی لاس او د خپو په مابین کې فروج دی. نو لهذا په عربو کې دا طریقه وه چې یو بچی به د یو نه پیدا شو هغه زنانه به راغسته په بل پورې به یې ملحقه او چې دا ستا نه پیدا شوی دی دا بهتانونه به یې تړل. نو چې دا بهتانونه مه تړئ. نو هنده ویل چې والله ان البهتان لامر قبیح هندي ویل چې بهتان خو امر قبیح. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تتولوا قوما تاسو دوستي مه کوئ د قوم څخه غضب الله علیهم چې غضب نازل کړی الله تعالی په هغو باندې قد یئسوا په تحقیقه ناامید او هغو د آخرت نه لکه څرنګې ناامید او کافران من اصحاب القبور د خاوندانو د قبرونو نه کافر ناامید دي د خاوندان د قبرونو نه چې دا به راژوندي شي موږ ته به راشي. بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. دا سورت سبت مدنی سورت دیتا سورت حوارین وی دیتا سورت عیسام وی. په دې سورت سب کې اختلاف شوی دی خو مختاره خبره او غوره داله چې دا مدني دی. دا سورت اشتمال د دې په حس باندې په ترغیب ورکولو په جهاد او په جهاد باندې خلق راوچتول. نو چې په جهاد باندې خلق راوچتول دي په جهاد باندې ترغیب ورکول دي
نو په دې کې تاکید دی د هغه نهې چې د کافران په دوستۍ سره مه نیسئ د دغې نهې تاکید پکې وشو. دعوه د صورت زجر دی په مخالفت د عمل له قول نه چې عمل به د قول نه مخالف دی په دې زجر دی او بیان د توحید دی او ترغیب د جهاد ته. خلاصه صورت په دې صورت کې زجر دی په ترک د قتال سره، بشارت دنیوي دی، بشارت اخروی دی، ترغیب دی په جهاد ته په طریقه د حواریون. جهاد ته ترغیب ورکوي خو په طریق د حواریونو چې حواری د عیسی علیه السلام مرګستیا یې کړې وه، لهذا تاسو به هم د نبي علیه السلام مرګستیا کوئ او جهاد به نه پرېږدئ، جهاد به کوئ. سبح لله تسبیح ویلې وه الله لره هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکې دي، والله تعالی العزیز غالبه دی، الحکیم حکمت والا دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو لم تقولون ولې تاسو وایئ ما هغه کار لا تفعلون چې تاسو یې نه کوئ. کبر مقتا لو دا مقتا د جهاد د بیزارۍ نه عند الله بنزد الله تعالی ان تقولوا چې تاسو وایئ هغه خبره هغه کار لا تفعلون چې تاسو یې نه کوئ، چې تاسو هغه کار وایئ هغه ما لا تفعلون چې تاسو یې نه کوئ. دا آیات فدې کې نازل شو. صحابه وویل که موږ معلومه کړو چې کوم عمل غوره دی الله تعالی ته موږ به د هغه عمل وکړو. بعضې کسانو دا خبره وکړه، الله دا آیات نازل شو. بعضې علما ذکر کوي چې دا آیات په دې کې نازل شوی دی چې یو قوم و هغو دا ویل چې موږ جهاد کړلی، موږ مبتلا کړی شوي او هغو دا کارونه نه وکړي، نو الله دا آیات نازل کړي چې ولې تاسو وایئ هغه کار چې تاسو نه دی کړی. او یا دا آیاتونه په منافقینو کې نازل شوي دي ځکه چې دیو به نبي علیه السلام ته صحابو ته منافقینو ویلي که تاسو ووتئ او قتال هم کوو خرجنا معکم نو موږ به ستاسو وځو او موږ به ستاسو ملګرتیا کې قتال کوو. نو کله چې مؤمنان قتال او جنگ ته لاړل منافقان به بیرته راواپس شو. نو لم تقولون ما لا تفعلون. ان الله بشک الله تعالی یحب الذین خوښوي کسان یقاتلون فی سبیله چې قتال کوي هغو په لاره د الله تعالی کې صفا صف کأنهم گو چې هغو بنیان ابادر مرصوص متلاصقه مضبوطه محکمه دسې په سب کې ولاړ دي لکه آبادي مرصوص محکم. عرب ذکر کوي رصصت البناء علامت بین اجزائه چې د اجزا د هغه په مابین کې د اجزا او د هغو په مابین کې یو ځای والی او اجزا د یو بل سره نږدې حتی چې ګرځېدلي په شان د قطعې یوه قطعه ګرځېدلي او رسیس غاښونه د یو غاښ د بل سره منظم کول انضمام د غاښونو ته رسیس وي. وإذ یاد کې هغه وخت چې ویلي موسی لقومه قوم ولده یا قومه ای زما قومه لما تعظونني ولې تاسو ضرر رسوئ ما ته وقد تعلمون او په دقیق سره تاسو پېژنئ چې انی بېشکه زه رسول الله لا یم الیکم تاسو ته. فلما زاغوا کله چې هغو واغوښتو ازاغ الله نو اړولي والله تعالی اړونه دي د حق نه والله تعالی لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی هدایت نه کوي قوم ته قوم الفاسقين چې فاسقان دي. آیات ته وګورئ. موسی علیه السلام خپل قوم ته ویلو چې لما ولې تاسو ضرر رسوئ ما ته په مخالفت سره
په عصیان سره په دې څه ولې ماته زه رسم وإذ قال فأغا وقت ياتي هوا ويلي عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل أي بني إسرائيل إني بشك جماعة رسول الله لا ما إليكم دوستا مصدقا تصديقون كما لما أغا بين يدي جمع خدمة توراتنا ومبشرا أو زير وركون كما برسول يأتي جراج رسول من بعد ورس زمانا نمد أحمد دي فلما جاءهم كلا چراغ اغا رسول دیوتا بالبینات بدلائل واضح وسرا قالوا نویلو حقو هذا دا سحر مبین واضح ومن علمو سوق در ظالم برکنشت میمون دا چانا ابترا علی اللہ الکذبا چه تڑلیو پالا بند دروغ وهو دغا یدعا الى الاسلام را طلب کولش وهو اغا یدعا را طلب شویو الى الاسلام اسلام تا والله الله تعالى لا يهدي القوم الظالمين هدايت نکي قوم ظالمان تا يريدون دا كافران يراد لري ليطفئوا د دې خبره چې مړ کې هغه نور الله نور د الله بیا فاهم بخلو خلو سره والله ولا تعالی متم نوره متمام كون کې د نور فل ولو كره الكافرون اگر که بدګنی الكافرون کافران هو الذي الله تعالى غزاد ارسل رسوله وجل قال ولا تعالى رسول قبل بالهدى بهدايه من ودين الحق وبدين حق سره ليظهره د دې لپاره چې ظاهر کې الله تعالی دا دین على الدين بدینونو کلی ټول باندې ولو کرے المشركون اگر که بدی غني المشركون مشرکان يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو هل أدلكم أجدر وخيم تجد على تجارة تنجيكم جدا تجارة خلاصي تجدر من عذاب أليم دا عذاب درناك دا أغاية تجارة واسداري تؤمنون بالله تاسو ایمان رأي فالله باني ورسولي وبرسول الله وتجاهدون جهاد قوي بالأرض تلاقي بأموالكم بمالدون خلو باندي وأنفسكم ونفسنا خلو باندي ذالکم دا خیر لکم غرد استاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچرت تاسو تعلمون تاسو پیږئ دا جهاد چې ایمان براوړې په الله او رسول او د الله په لار کې به جهاد کې په مال او په نفس نو مال او نفس دا به الله له ورکه جنت به آخرت تجارت يغفر لكم بخنبو كي الله تعالى تقولون اساسو ويدخلكم الله بداخل كده جنات تجري بلاد انهار ولي ومساكن طيبة او كورنا في جنات عدن بجنتونو دي اسيدلو كلي ذلك دغا الفوز العظيم كاميابي دا العظيم لويا وأخرى بل تحبونها جتاسو خويا غول أغلرا نصر من الله امداد دے طرف الله نا وپاتونو پتر قریب نزدې وبشر المؤمنين او زير ورکا اے نبي المؤمنين مؤمنان لرا زير مؤمنان لرا بجنة سوركا يا أيها الذين آمنوا ايمن ولو كونوا شيئا صار الله مددگاران دا الله كما قال لك سرنگ چویلی عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم للحوارین حواریون دا من انصاری الالله سوک دے امداد کون کے زمان الالله چی اللہ تزی قال الحواریون ویلو حواریون نحن من انصار الله امداد کون کی دا اللہ یو فآمنت طائفتن ایمان راوڑے طائفتن وطائفی من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلنا وکفرت و کفر کرو طائفتن بلی طائفی فأیدنا نو تائید کرو منگا دا کسانو چی ایمان راوڑے تائید کرو منگا علاو عدوهم بدشمن دا غو باندے فأصبحون اگر زیدل واغو ظاہرین ظاہری دن کی ظاہرین غالب کی دن کی حوارین ویلو من انصاری عیسیٰ علیہ السلام ویلو حوارین جو سوک دے مددگار زمان اللہ تا اوار نانو انصار اللہ منگا انصار اللہ مددگاران دا اللہ انصار اللہ مددگاران دا دین دا اللہ دا دین دا اللہ امداد او نصرت منکو
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. دا سورة جمعه او دا سورة جمعه کے اختلاف دے چه دا مکی سورت دے که دا مدنی دے. پا دے سورت کے اسا خبر دادا چه دا مدنی دے. د سورت جمعه د سورت صف سره مناسبت داره چې په سورت صف کې احال موسی علیہ السلام او دا هغه د قوم ذکر شو و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذونني. نو په دغه سورت کې احال موسی او دا هغه د قوم حالت ذکر شوی. په دې صورت کې احال د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر شوی او فضل د امت د هغه د امت فضیلت ذکر شوی دی د وجه د شرافت د دیونه. نو د دې صورت کې د دې امت فضیلت ذکر شوی. دیم مناسبت داره چې په سورت صف کې ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد دا ذکر شوی. دغه رسول علیه السلام نبوت او رسالت په دې صورت کې ذکر شوی. هو الذي الله تعالى غزاد باس في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. دریم مناسبت داره چې سورت صف خاتمه په جهاد سره راغلی وه. په امر د جهاد سره خاتمه راغلی وه او د جهاد ته تجارت ویلی و. هل ادلکم علی تجارت دا سوره ته ختم کړی دی په امر د جمعې سره او خبر ورکړل شوی دی چې دغه غوره دی د تجارت نه، تجارت دنیوي نه. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها چې دغه د تجارت نه غوره دی. په دواړو صورتونو کې اشاره ده هغه محبوبین بندگانو د الله ته چې الله غوره کړي دي. په مخکینی صورت کې حوارین ذکر شو چې دا غوره بندگانو او په دې صورت کې امت محمدی علیه السلام هغه ذکر شوی چې هغه غوره امت دی. دعوه د صورت رد دی په دعاویو د یهودو سره د رد د شرک سره. خلاصه د صورت اثبات د توحید دی، د رسالت دی، وعید دی یهودو ته او ترجیح ورکول دی جمعه لره په آخرت باندې ترجیح ورکول او ترجیح ورکول دی. ترجیح جمعه ذکر شوی ده په دې سره کې ترجیح ذکر شوی ده په آخرت چې آخرت له به ترجیح ورکړي. دا مطلب ترجیح ورکول دی
په آخرت باندې چې آخرت له به ترجیح ورکړي. په دې صورت کې د جمعې فضیلت او د جمعې تذکره هم راغله. بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله تسبیح وی الله تعالی لره هغه څه چې بسمندونه کړي هغه څه چې بسمندونه کړي الملک الله تعالی بادشاہ دی القدوس منزه دی العزیز غالب دی الحکیم حکمت والا دی. هو الذي الله تعالی هغه ذات دی بعث بالامیین چې لېږلی دی الله تعالی بالامیین په امیانو کې رسول منهم د هغو نه یتلو علیهم چې تلاوت کوي په دې باندې آیاتونه د الله ویزکیم الله پاک هغو لره ویعلمهم الکتاب تعلیم ورکوي هغو ته د کتاب والحکمت او د حکمت وان کانوا اگر کو هغو من قبل مخکې لفی ضلال مبین خامخا په ګمراهۍ مبین واضحه کې. الله هغه ذات دی چې لېږلی دی په امیانو کې رسول د دیونه. هو الذي الله تعالی هغه ذات دی چې لېږلی دی په آخرینو کې د دیونه آخرین چې منهم د دیونه دي په هغه کې هم دا نبي رسول دی. لما یلحقو بهم چې نه دي ملحق شوي هغو په دې پورې آیات ته وګورئ. هو الذي الله تعالی هغه ذات دی چې لېږلی دی په امیین په امیانو کې رسول د دیونه. امیان څوک دي؟ عرب دي. د عربو ته به امیین ویل او دې ته امیین ځکه ویل چې عربه دیو کې خو مخکې رسول نه دی راغلی نو دا امیین. او الله هغه چې لېږلی دی فی آخرین په نورو کې منهم د دیونه نور د دیونه چې کوم دی په هغه کې هم نبي دی کوم په نورو کې لم یلحقو بهم چې نه ملحق شوي هغو په دې پورې هغه نور څو دي چې عجم دي چې لا هغه په دیو پورې نه دي ملحق شوي لہذا چې هغه عجم لا په دیو پورې نه دي ملحق شوي یا په آخرینو کې منهم د دغو نه د جنس د دې عربو نه دي چې نه دي ملحق شوي په هغو پورې د قیامته پورې چې څومره راځي هغه تمراد دي چې هغه خو په دې عربو پورې ملحق شوي نه دي د هغو په زمانه دور کې نه و د نبي په زمانه کې خو نه و نو هغو ته هم دا نبي دی. ذالک دا فضل الله فضل الله لا یؤتی الله ورکوي دی په هغه چاته یشاء او چې اراده لري والله تعالی خاوند د فضل العظیم لوی. مثل الذین مثال هغه کسانو حملوا التورات چې بار کړی شوی په هغو باندې تورات ثم پس لم یحملوها بیا نه بار کړی هغو د تورات لره کمثل الحمار په شان د مثال د خره دی یحملو اسپاره چې بار کې هغه اسپاره کتابونه بئس ناکاره دی مثل قوم مثال د قوم الذين قوم كذبوا بآيات الله چې دروغجن کړي هغو آیاتونه د الله والله تعالی لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي الله تعالی قوم ته قوم الظالمین چې ظالمان دي. مثل الذين مثال د هغه کسان حملوا التورات چې په هغو باندې تورات بار کړی شوی چې هغه یهود دي ثم لم یحملوه بیا نو بار کړی عمل یې په تورات نه وکړی دا هغه مثال د خره دی چې بار کړي اسپاره کتابونه. نو هغه څوک چې هغه عالمانی په علم باندې عمل نه کوي الله جل شانه دا هغه قبیح مثال ذکر چې د دې مثال د خرو دی چې په هغه کتابونه بار کړی شوي. قل ته ورته وایه یا ایها الذین ای هغه کسانو هادو چې یهودیان دي هغو ان زعمتم که تاسو ګمان کوئ بېشکه تاسو اولیاء لله دوستان یې الله تعالی د الله من دون الناس ما سوا د خلکو نه فتمنوا موتنو تاسو ارزو وکئ د مرګ که چېرته تاسو رښتونکي یئ ولا یتمنونه او ارزو نه کوي هغو د مرګ ابدا همیشه بما باندې قدمت ایدیم چې وړاندې کړی دی لاسونه د هغو والله الله تعالی علیم علیم دی بالظالمین په ظالمانو باندې. قل ورته وایه ان الموت بېشکه مرګ الذي هغه مرګ تفرون منه چې تاسو تښتئ د دې مرګ نه فانه بېشکه دا مرګ ملاقیکم ملاقات کوونکی دی ستاسو سره
ثم تردون تاسو برد کشی الى عالم الغیب عالم الغیب ذاتا والشهادة چې عالم دی په حاضر باندې فینبئکم خبر بدر کې الله تعالی تاسو په هغه څه باندې چې وایي تاسو تعملون تاسو عمل کړی قل ته ورته ووایه ان الموت بېشکه مرګ هغه مرګ تفرون منه چې تاسو تښتېدلي وئ د دې نو بېشکه دغه مرګ ملاقیکم ملاقات کوونکی دی ستاسو فرار د شی نه او تیښته د یو شی نه په عادت کې سبب د پوت دی په دې باندې چې په دې باندې پوت کېږي نو ځکه راتله کړله په انه په پا سره د پاره د دې پیدې چې فرار سبب د ملاقات دی مبالغتا یا ایها الذین آمنوا ایمنوا لو اذا نودي کله چې اذان وکړل شي للصلاة لپاره د لمانځه من یوم الجمعة د ورځې جمعې نه فاسعوا نو تاسو جلدي کوئ الی ذکر الله ذکر د الله ته وذروا البیع او پرېږدئ بیع ذالکم دا خیر لکم غوره دی ستاسو لپاره ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو تعلمون تاسو پوهېږئ یا ایها الذین آمنو ای ایمان والاو کله چې اذان وکړل شي دپاره د مانځه د ورځ د جمعې نو تاسو جلدي کوئ ذکر د الله ته ذکر د الله خطبه او بیا یې پرېږدئ مراد د اذان نه بین د قعود الامام علی المنبر دی چې امام کله په منبر باندې کېږي دا دویم اذان دی او دا اولنی اذان دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اضافه کړی او دا اذان بیا په زورا مقام باندې په مدینه منوره کې په دغه باندې وي او دا اذان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د دې لپاره اضافه کړی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا د دې لپاره اضافه کړی چې خلک زیات شوی نو په زورا مقام باندې به اذان وکړو حضرت عثمان تعالی په دور کې چې خلکو ته اذان ورسي او جمعې ته راشي دویم اذان چې کله به منبر باندې کېناست اذان به یې کوه دا د نبي علیه السلام په دور کې تاسو اوس په دې کې وګورئ د دې د اذان اضافه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کړله او دغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د هغه اذان چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اضافه کړله د هغې په ټوله دنیا کې تقلید کېږي نو دا د یو خلیفه راشد حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ رایه وه او هغه په خپل رای باندې عمل وکړو چې اذان یې زیاتې کړو په ټوله دنیا کې د جمعې په ورځ باندې دغه دوه اذان کېږي نو دا دې ته تقلید د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وایي دا په دې اذان کې موږ د هغه تقلید کوو او دریم اذان هغه اقامت دی په مدینه منوره کې چې اول د جمعې منځ قایم کړلی په امر د نبي سره اسعد بن زراره رضی الله تعالی او مسعد لہذا دیو په مدینه کې مونږ د جمعې کاو او دا په داسې کې کاو چې نبي علیه الصلاة والسلام لا هجرت نه و کړی مدینې ته نه و تللی او دیو به د جمعې مونځ کاو په مدینه کې د جمعې مونځ شروع شو فإذ أقضيت الصلاة کله چې پوره کړل شي مونځ فانتشروا فی الأرض نو خوره کړئ تاسو بس مکې وابتغوا طلب کوئ من فضل الله د فضل الله نه واذکروا الله یادوئ تاسو الله تعالی کثیرا ډېر لعلکم شاید تاسو تفلحون تاسو به فلاح بیا ومئ وإذا رأوا کله چې هغوی ویني تجارت او لهوا یا لهوا انفضوا الیها نو خوځي او ځي هغوی الیها خوریږي هغو دغه لهو او تجارت ته وترکوک او پرېږدي تا لره قائمه ودرېدونکی قل ته ورته وایه ما عند الله هغه چې په نزد د الله دی خیر غوره دی من الله د لهو نه او د تجارت نه والله تعالی خیر الرازقین غوره
د رزق ورکوونکو نه دی مدینې منورې ته مدینې منورې ته یوه قافله راغله تجارتي قافله دا قافله چې کله راغله هغو اواز وکړ بعضې خلک ته رسول علیه السلام څه په مانځه باندې ولاړ هغه د مانځه نه لاړه چېرې دا سامان به خرڅ نشي سامان به راله خرڅ شي الله دا آیاتونه نازل او د رسول علیه السلام سره چې ولاړو د رسول علیه السلام سره چې ولاړو نو دا په مانځه باندې چې ولاړو دا هغه سره 12 کسان یا لامون نو شروع شوی نبی علیه السلام خطبه ویله وترکوک او هغو پرېږدي تا لره قایما ولاړ دي ته ولاړې خطبه وې او دا خلک ستا نه لاړ شي نو الله د دې د دغه کار مزمت بیان کړه چې دا کار مه کوه بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون دا سورة منافقون دی مدنی سورت دی د سورة منافقین د سورة جمعه سره مناسبت داره چې په سورة جمعه کې ذکر د مؤمنانو وشو یا ایها الذین آمنوا دا مؤمنان دي په دې صورت کې د هغو ازداد ذکر کیږي چې هغه منافقان نبی علیه السلام با په منظر جمعه کې د منځه په جمعه کې به نبی علیه السلام په یو رکعت کې سورة جمعه وویله نو مؤمنان له په دغه جمعې سره په ادا کولو د جمعې سره په دې کې به ولې ترغیب ورکړو یعنی تهذیز به ورکړو په دویم صورت کې به سورة منافقین دا صورت وایو رسول علیه السلام به دې باندې منافقین ټکول دعوه د صورت زجر دی د منافقین نه زجر د منافقین لا په منع د انفاق خصوصا او پر ټولو قبایح باندې منافقینو ته زجر دی عموما خلاصه د صورت رد دی په شبهاتو د رسالت ذکر د قبایح د منافقانو دی په دې صورت کې الله تعالی مؤمنان منع کړي د تشبه د منافقین نه چې د منافقانو سره مشابهت اختیاري په اشتغال د مالونو کې او په اولاد په دې صورت د منافقین کې ترغیب دی په انفاق سره چې دی په انفاق سره ترغیب هغه په دې صورت کې بیان شوی بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون کلا چې راشي تا ته ای نبی المنافقون منافقان قالوا نو یغو نشهدو من گواهی کو انک بشک ته چې الا رسول الله خامخا رسول الله والله ولا تعالی یعلم پیجنی انک بشک ته چې الا رسول الله والله یشهد او الله گواهی کوي ان المنافقین بشک منافقان لکاذبون خامخا دروغون کړي د دې آیات نه معلومه شوه چې کذب دی ته وایي چې مطابقت د اعتقاد سره نه
نو اوس خو منافقینو چې کومه خبره کړې وه چې نشهدو موږ ګواهي کوو انک لرسول الله چې بېشکه ته رسول الله الله نو د منافقینو دا خبره خو صحیح وه د واقع سره موافق وه بیا هم ورته الله تعالی وایي چې الله ګواهي کوي چې بېشکه منافقان دروغ ویونکي دي خامخا منافقان دروغ وایي دا منافقان چې دروغ ویونکي دي په څه کې دروغ وایي ځکه چې د دیو چې دا انک لرسول الله نبی ته وایي دا له دیو د اعتقاد سره موافق نه دی نو د دې نه معلومه شوه چېرې دا منافقان کذب عدم موافقت دی چې موافقت د اعتقاد سره او دا مذهب خو د اهل سنت والجماعت نه دی دا خو د معتزله مذهب دی چې د قرآن د دې آیات نه ثابت شو علما د هغې نه جواب کوي چې دا تکذیب راجع دی دعوه د موافقت ته چې الله ګواهي کوي چې بېشکه منافقان لکاذبون خامخا دروغ ویونکي دي نو دا کذب راجع دی چې دیو موافق دعوه د موافقت ته چې دیو دعوه د موافقت وکړه چېرې موافقت د ژبې او د لسان په دیش زموږ دا خبره د ژبې او د لسان سره موافق د شهادت خو دې ته وایي چې ژبه او لسان به موافق وي نو تاسو چې دې ته شهادت وایئ دا شهادت نه دی نو په دې شهادت کې تاسو دروغ وایئ ځکه چې شهادت خو هغه ته وایي چې ژبه او زړه دا به موافق وي په دې کې خو دغه دواړه موافق نه دی نو چې تاسو ورته نشهدو وایئ نو په دې نشهدو په دې شهادت کې تاسو دروغ ویلي دا مطلب یا دا دیو لکاذبون دیو دروغ ویونکي دي د دې مطلب دا دی چې دې منافقینو به دا ویل چې دا نبي دا خو په نفس الامر کې نبي نه دی یعنې د دیو د نفس الامر او په واقع کې د دیو چې په خپل لونه کې به کم نبي وایو هغه به دی چې خوراک به نه کوي د دیو په لونه کې به دا نبي چې هغه فرشته وي نو د دیو د زړونو کم نبي چې په خارج کې و هغه خو دا نبي نه و نو د دیو دا قول چې انک لرسول الله دا دیو دروغ وایه دا په دې کې کاذبین شو ځکه کاذبین شو چې دیو چې کومه واقع او کم نفس الامري مقرر کړی و د هغې سره دیو دا قول موافق نه و د هغه قول د هغه واقع موافق دا نبي نه و نو ځکه دیو الله ورته ویلي چې بېشکه تاسو بېشک منافقان خامخا دروغ ویونکي دي اتخذوا نیولي هغو ایمانهم کسبونه خپل جنتن ډال فصدوا عن سبیل الله نو من شوي هغو د لارې د الله تعالی نه انهم بېشک هغو ساء ناکاره دی ما هغه چې هغو یعملون عمل کړی هغو ذلک دا په دې وجه بانهم بېشک هغو آمنو ایمان راوړی ثم کفروا بیا کفر کړو فطبع علی قلوبهم نو مهر والی شو پړون د هغو فهم هغو لا یفقهون نه پوهېږي هغو وإذا رأيتم کله چې ته وینې د منافقین لره تعجبک په تعجب کې ارته تعالی لره اجسامهم جسمونه د هغو وان یقولوا که چېرته وایي هغو تسمع ته واوره لقولهم وینا د هغو کأنهم ګویا چې هغو خشب لرګي دي مسنده لګولی شوي مسنده دا چې دې لرګي مسنده چې دیوال ته لګولی شوي په دیوال ته سي تکیه لګولی شوي مسنده ته وایي یا سبونه ګمانونه کوي هغو کله صیحة هر هلاکت هر چغه علیهم په هغو باندې هم العدو دا منافقان دشمنان دي فاحذرهم ته ځان وساته د دیونه قاتلهم الله قتل لیکي هغو لره الله تعالی انا چرته یوفکون ګرځولی شوي هغو وإذا قيل لهم کله چې ویل شي د منافقانو ته تعالوا راشئ یستغفر لکم رسول الله چې بخښنه طلب کړي ستاسو لپاره رسول الله تعالی لووا رؤوسهم نو خامخا خورئ هغو سرونه خپل ورأیتهم یصدون ورأیت او تئیني هغو لره یصدون چې منې کېږي هغو وهم او هغو مستکبرون تکبر کوونکي دي منې کېږي د نبي نه منې کېږي د اسلام نه منې کېږي د حق او د دین د خبرې نه هغه منې کېږي زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي
دا خبر ورکوي د عبدالله ابن ابی ابن سلول نه چې منافق خلق راولګي د عبدالله ابن ابی ابن سلول ملامته کو او د ده قوم نه چې کم مؤمنان وو هغو هم دا ملامته کو چې ته دا نفاق کوې دا پرېږده او بعضې ورته وویل چې ته رسول علیه السلام ته لاړ شه په خپله ګناه باندې اقرار وکړه هغه به ستا لپاره بخښنه طلب کړي هغه راولګېده سر خپلې وخوځاو او د دې رایې انکار یې وکړو سر یې داسې داسې وخوځاو یو طرف ته ویل دا کار زه نشم کولی او دا راولګېد عبدالله ابن ابی د خپل قوم د خلکو ته ویل چې تاسو ما ته ویلي چې ایمان راوړه ما ایمان راوړ تاسو ما ته ویلي چې یاره تاسو ته زکات ورکوه ما په هغه عمل وکړو اوس تاسو راځئ او ما ته دا امر کوئ چې یاره ته ورشه او سجده محمد علیه السلام ته وکړو زه هغه ته سجده نه کوم دا خو مطلب یې دا چې زه اوس ورځم او د هغه څخه خپل ځان ذلیله کوم او هغه ته ویم چې ما ته بخښنه وکړه نو دا کارونه زه نه کوم الله دا آیاتونه نازل کړي سواء علیهم برابر د باغو باندې پر منافقانو باندې استغفرت لهم که ته بخښنه طلب کړې د هغو لپاره یا ته بخښنه نه طلب کړې د هغو لپاره لن یغفر الله لهم هرګز بخښنه نه کوي الله تعالی لهم هغو ته ان الله بشک الله تعالی لا یهدی القوم الفاسقین هدایت نه کوي الله تعالی قوم ته قوم الفاسقین چې فاسقان دي هم الذين دا منافقان خلق دي يقولون ويلبغوا لا تنفقوا تاسو مخرج کوي على من باغچ عند رسول الله چې پنځ د رسول الله دي حتی تر دې د پورې ينفذو چې هغه خوارشي ولله خاص الله لرا خزائن السماوات خزانه د اسمانونو دي والارض مګري ولكن المنافقين لكن منافقان لا يبقون نبي هغه منافقانو خو کوشش دا چې دا د صحابه او دا د رسول علیه السلام ملګري دا د هغې نه منتشري نو دې منافقانو به مدینه منوره کې دا یو قانون فاس کو او دا ویل چې د رسول علیه السلام څخه کم ملګري ورسرې په دې تاسو خرچه مه کوئ نفقې وله مه ورکوئ حتی دیو به د نبی علیه السلام نه خواره شي دیو به په خپل معاش او معیشت په دې پسې لاړ شي نو دا به رسول علیه السلام به پرېږدي هغه به تنها پاتې شي الله دا آیات نازل کړ چې خاص الله لرا خزانې د اسمانونو د ځمکې دي لکن منافقان لا یفقهون نه پوهېږي هغو یقولون ویل به د منافقان لئن رجعنا خامخا که چېرته موږ واپس شو الى المدینې مدینې ته لیخرجن الاعز خامخا وبواسي الاعز عزتمن من عددنا العز الذلیل ولله العزة خاص الله العزت ده ولرسوله ورسول الله العزت ده ومؤمنان ده ولكن المنافقين لا يعلمون منافقان لا يعلمون نبي غو غزوه بني مصطلق کې منافقان بګي پکې دي رسول علیه السلام دغه غزوې نه را واپس شوی دی عبدالله ابن ابی ابن سلول فلار کې ویل لئن رجعنا خامخا که موږ مدینې ته لاړو نو موږ د عزتمن به راولېږو خپل ځانونه یادول او دا ذلیله چې مؤمنان یې دا به موږ د مدینې منورې نه وباسو الله وایي چې عزت الله لره دی رسول او مؤمنان لره دی عزت خو مؤمنان لره دی یا ایها الذین آمنوا ایمنوا لولا تلهکم غافل لینا کی تاولرا اموالکم مالون اساسو ولا اولادکم او اولاد اساسو عن ذکر الله د ذکر د الله نه ومن يفعل ذلك چاچک او دغه کار فاولئک دغه خلک هم هغو الخاسرون نقصان مندون کی دي زیانکاران دي
وانفقوا خرج کوئ مما د هغه به الله رزقناکم الله وایي چې موږ رزق درکړلی تاسو ته من قبل مخکې ان یأتیا مخکې د دې نه چې راشي یو ستاسو ته الموت مرګ فیقولون وایي دا رب ای رب زما لولا اخرتني ته ولې نه مؤخر کې ما لره الی اجل قریب یوه نیټې مقرر نږدې ته فاصدقه چې ما صدقه کړې وي او ویزه من الصالحین د صالحانو نه هرگز نه مؤخر کې الله تعالی نفسا یو نه بس اضافه کې جاء چې راشي اجلها اجل لري نه بس والله الله تعالی خبردار دی په هغه څه باندې تعملون تاسو عمل کوئ فیقول دا کافر بیا دا وایي چې مړ کېږي رب ای رب زما ولې ته نه مؤخر کې ما ته یو نیټې مقرر ته فاصدقه چې ما صدقه کړې وي او ویزه صالحانو نه کافر چې مړ کېږي نو دا چې ما صدقه کړې وي د صدقې مطلب دا چې ما ایمان راوړی او صدقه مې کړې وي ځکه چې په حالت د کفر کې خو صدقه بیا څه فایده نه کوي او د دې وجې نه ورته ویل اکم من الصالحین او ویزه صالحانو نه بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا سورت تغابن دی په دې کې اختلاف دی چې دا مدني دی او که مکي دی خو راجح اداره چې دا مدني دی مگر دا یا چې یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم د سورت تغابن د سورت منافقین سره مناسبت دا دی چې په سورت منافقینو کې احوال او حالت د منافقینو ذکر شو او د هغه نه حالت د منافقان نه وروسته د مؤمنانو حالت هم ذکر شو یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله په دې صورت کې خلق تقسیم کړی دی مؤمن او کافر ته په مخکینی صورت کې دا چې لا تلهکم غافل دی نه کي تاسو لره مالونه ستاسو نه اولاد ستاسو د ذکر ده الله هم دې غافل نه کي او په دې صورت کې ذکر کوي چې مالونه او اولاد ستاسو فتنه ده دعوه د صورت اثبات د توحید دی د رسالت دی قرآن دی اثبات د قرآن دی باس بعد الموت دی سره ترغیب نه انفاق دا دعوه د صورت خلاصه د صورت ذکر دی دلائل په توحید تخویف دنیوی دی اسباب د عذاب ذکر کیږي بشارت مومنان له ذکر کیږي ترغیب دی په ایمان بالقدر څه چې په تقدیر باندې به ایمان راوړي امر دی په طاعت د الله چې اطاعت د الله او د رسول کوي تحذير دی د هغه حرامونه ځان د دنیا نه ځان ساتل د دنیا څخه داسې دنیا کې داسې ورننوتل چې آخرت پاتې شي د هغې نه تحذیر دی ترغیب دی قرآن ته توحید ته او انفاق ته دا د صورت خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله تسبیح وی الله لرا هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي له خاص د الله لپاره الملک بشیدا او خاص د الله لپاره حمد دی او هو الله تعالی علی کل شیء په هر شي باندې قادر دی هو الذي الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړی دی الله تعالی تاسو لپاره بعض تاسو نه کافر دي او بعض تاسو نه مؤمن دي والله الله تعالی په تاسو عمل کوي بصیر لیدونکی دی خلق السماوات پیدا کړو الله تعالی اسمانونه او ځمکه بالحق باغ سره وصورکم الله تعالی صورت درکړو ته ذرا په احسن صورکم نو خدر کړو الله تعالی په احسن الله تعالی کړو صورکم صورت تاسو و الیه خاص الله تعالی المصير ګرځیدل دي یعلم پیجن الله تعالی هغه چې په اسمانونو کې دی وایي و یعلم پیجن هغه چې تاسو پټوي او هغه چې تعلنون تاسو ظاهروي والله الله تعالی علیم علیم دی بذات الصدور فخوندارو د سینو باندې علم یاتکم آیا نو راغلی تاسو ته نبأ الذین هلاک دا کسانو کفرو چې کفر کړه من قبل مخکې فذوقوا سکلوا وبال امرهم وبال عذاب د کارفل او دا غوره پر عذاب دی علیم درناک ذالک دا بده وجب انه بشک شان داره کانت تعتیم چراغ او چرات لبا غوتا چوراغلی وغوتا رسولان داغو بالبینات بدلائل واجاوزا فقالو ویلو اغو ابشرن ایو انسان یهدوننا لارخی ابشرن انسان یهدوننا لارخی اغو منگتا
فکفروا نو کفر کړی هغو وتولوا ګرځېدلي هغو واستغنى الله او غني دی ظاهر کړی د الله تعالی غنا الله ظاهر کړل له کافرانو والله تعالی غني دی حمید صفه شوی دی زعم الذين غمان کړل کسانو کبرو چې کبر کړو الله یبعثو چې هرګز نشرا پاسول دیو د مر نو رستا قلت ورته بلا وربي زما د قسمي فرق والله تبعثن خامخ تبرا پاسول شي ثم تنبؤن خامخ تاول خبر درکړل شي په هغه څه باندې عامل دوم چې تاسو عمل کړو وذلك دغ الله بالله باندې يسير آسان ده فآمنوا بالله ایمان راوړئ تاسو بالله په الله ورسوله او رسول الله ونور الذي او په نور هغه باندې انزلنا چې موږ نازل کړو والله تعالی په هغه باندې تاسو عمل کوئ خبير خبردار دی یوم باور باندې یجمعکم چې جمع به کې الله تعالی تاسو لره یوم الجمع ورځ د جمع ته ذالک دغه یوم التغابن ورځ د خسارې ده ورځ د غبن ده ومن يؤمن بالله هغه چا چې ایمان راوړل بالله ایمان راوړ بالله په الله باندې ويعمل صالحا عمل کوي صالحا الله يكفر عنه پټ به کې الله تعالی دا ګناهونه دا او داخل به کې الله تعالی هغه جنتونو ته چې بهږي بل عدل دینه الله ولي خالدین فی همیشه به په دې جنتونو کې ابدا همیشه ذالک دغه الفوز العظیم کامیابی دا العظیم لویا ورځ د تغابن دا ورځ د جمعه ورځ د قیامت ته ورځ د تغابن هم وي او دا ورځ د چې په دې کې اهل جنت والا اهل نار الله غبن ورکړی دی ځکه چې د اهل نار والا چې کوم دی ځمکه جایدادونه په جنت کې وو هغو مؤمنانو راواخیسته تقسیم په مؤمنانو باندې هغه تقسیم شو نو دې ته ځکه یوم التغابن وي والذین آخر کبروا چې کبر کړی هغو وکذبوا او دروغجن کړي هغو بآیاتنا آیاتونه زموږ اولئک الله وایي دغه لک اصحاب النار خاوندان د اور دي خالدین فیها همیشه به اور کې وبئس المصیر ناکاره ټکانه ده وبئس ناکاره دی المصیر ګرځېدل د جهنم ته زده بس